د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر امتیازات دي، خو یو امتیاز او لوی شان د الله د پیغمبر دا دی چې پس د مرګم په څوک دروغ نشي تړلی. دا د الله د پیغمبر لوی شان دی. په هر مړي دروغ تړلی شي که نشي تړلی؟ هر سړی چې مړ شو دروغ پې تړه. پلانکي ویلو چې زما دا ځمکه ده او دا به نیمه مدرسې له وقف کې، بس بهایي زامنو ته ولې وایي هغه وایي صحیح ده. اوس دروغ دي که رښتیا؟ مولا ته پته ده هغه کې مه کوه. د محمد رسول الله لوی شان دا دی چې نن هم د هغه په سر خبره کې نو سند به راوړي، نن به سند پیش کې کني. د محدثینو په عدالت کې د قاضي مخې ته به ستا خبره غار غاري، هغې ته به ستا خبره ویلی شي، هغې ته به د رسول الله علیه السلام خبره نشي ویلی. د پیغمبر د خبرې لوی شان دا دی چې د هغې به نن سند موجودي، او دا د منکرین حدیثو په مخ باندې یو لویه څپېړه ده چې څوک هم نن وایي چې رسول الله ویلی دي، نو موږ به ورته وایو سند پیش کا. ډېر خلک په دې دین کې داسې راغلي دي، د محمد ابن اسحاق دی په شان دي، سودي صغیر دی په شان دي، ډېرې خبرې جوړې کړې چې رسول الله ویلی دي، چې محدثینو ته مخکې شوي کله ویلی دي، کوم ځای ویلی دي، چاته ویلی دي، او تا ته څنګه راورسېدو. سړي په هغه ټایم کې اړې ترخ کې نیولې دي، پټکې لاس کې نیولې دی او تښتېدلی دی. او کچا ویلی چې ما ته د ویلی دی او د ته ویلی دی او د ته رسول الله ویلی دی، وایي را مخې کې د د شناختی کارډ هم کتلی دی، د دې هم کتلی دی، وایي دام دروغجن دی، دام دروغجن دی، او رسول الله داسې نه دی ویلی. او بیا په دې باب کې الله شیخ الاسلام والمسلمین علامہ ابن تیمیہ سے پیدا کو. وہی ابن تیمیہ سے بدی صحیح حدیث و ضعیف حدیث دا سے استل لکه خزه چې اوړه آغږي او په وړو کې ویښته راشي داسې اوچتي کې او ښه مزېدارې ته خو وګرځوي، پاک اوړه پاتې شي او څخه ویښته ترې لرېږي. داسې زمونږ دین کرا او پاک او صفا او سوتره پروت دی، او دا د الله لوی احسان دی. یقین وکړئ چې دې منکرین حدیثو به دا ځوانان او دا دیندار خلک تباه او برباد کړی وي، د صحیح حدیثو نه به انکار کړی وي، او دې بدعتیانو به دین ته هغه څه رادننه کړي وو چې هغه نه الله ویلي و، نه جبریل راوړی و، نه رسول الله بیان کړي وو. منځ کې سند دی، امام مسلم په صحیح مسلم مقدمه کې وایي الاسناد من الدین. سند ګورې زمونږ د دین حصه ده. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. که سند په دین کې نه وي هر چا به خپل ډول کې غږاو، خو دین کې سند مقرر دی. پاک او پلیت دی بالکل جدا دي، مبرا دي، او زمونږ دین اسلام بالکل صفا مونږ ته پروت دی.